دار بطری قربان کړی دی بهم د خپلې قافلې میری کاروان کړی ځوان دې د سیالۍ خلقا دی به نه پرېږدی خلقا فخر به مدام کوي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي اوس شروع کیږي. زه خو نن راغلی یم دې ملامبټ علاقې ته میدان چې ورته وایي نو دلته کې ختمونه دي د بخاري شریف او ټول ملګرو نن خبر شوم چې دلته د علماء اسلام خپل ملګري علماء کرام او اکثر د علما خاص دوستان الیکشن ته ودرولي دي او د دې تحصیل نه مولانا حنیف الله صاحب هغوی الیکشن ته ولاړ دي. څومره زما دوستان دي او شاګردان دي هغوی ته پکار دي چې هغوی دا پیغام د خپلو شاګردانو د چې هغوی ښه شپه ورځ په ځان باندې یو ښه محنت وکړي او نورو دوستانو له هم پکار دي چې په دې الیکشن کې پوره حصه واخلي او د علماو د جمعیت علماء اسلام ملګري کامیاب کړي. اصل وجه دا ده چې اغیارو یو ډېر پروپیګنډه شروع کړې ده او هغه دا ده چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې علماو له مولیانو له دیني خلکو له مدرسو له شکست ورکړی دی او یو ځل حکومت وکړو دوباره بیا هم په دې وجه موږ له خلکو ووټونه راکړل او موږ یې د صوبایي اسمبلۍ او د قومي منتخب ممبران منتخب کړو چې زموږ سوچ او زموږ نظریه د خلکو منلې ده. نو په دې الیکشن کې ستاسو نیت دا وکړئ چې موږ هغه باطل قوتونه چې څوک وایي موږ ملا له او عالم له او ګیري له او پټکي له شکست ورکړی دی چې هغې ته موږ دا وښایو چې الحمدلله دا عوام ټول د دین په شا ولاړ دي، دا د کتاب په شا ولاړ دي، دا د پټکي او د ګیري او د ملا په شا ولاړ دي او دلته څوک مولا او طالب له شکست نشي ورکولی. مقصد دغه ونیسئ انشاءالله الله به کامیابي درکړي او ستاسو ووټ اچول به الله عبادت وګرځوي الله دې کامیاب کړي. مولانا حنیف الله صاحب او چې څومره نور ملګري دي د کتاب په نشان باندې ولاړ دی الله یې ټول کامیاب کړي. په نوره صوبه کې الله کامیابي ورکړه نو په دیر بالا دیر پایین دواړو کې د الله پاک او په دې باقي ازداو کې د الله کامیابي ورکړي.